نمبر 2 درس نمبر لس. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم عليه. رقم حدیث 3873. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن عبيد الله بن عدي عن المقدار بن الاسود. وحدثني اسحاق قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عمه اخبرني عطاء بن يزيد الليثي ثم الجندعي ان عبيد الله بن عدي بن الخيار اخبره ان المقداد بن عمرو الكندي وكان حليفا لبني زهرة وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله. مناسبت ترجمه سره په دغه ذکر دی وکانه ممن شهد بدرا وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبره انه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ارايتني لقيت رجلا من الكفار ارايت څنګه در تخکاری نو ما ته خبر راکړه په معنا د اخبرني بس شارحین ډایرکټ د اخبرني معنا کوي ما ته خبر راکړه لقيت رجلا كما خامخشم د یو سړي سره د کفارو او فقتل موږ دوړو سره خپل کې جنگ وکړو هغه باندې غالب شو فدورما احدا يديا بالسيف لما دوړو لاسونو کې دا یو لاس را د پتور باندې والو فقط وهورا ته کټ ثم لازمین دی بے پناه وړه زمانه به شجرت د یو نشاته پټ شو او چغې را توالي فقال اسلمت لله زه مسلمان شوم الله د رضا لپاره دې کې باندې الله سکټ کو مسلمانۍ په پښتون وی چې استاد اسلام څخه کبانه د لاس کټ کړي نو دا صحابي ډېر غلطي اقتله يا رسول الله مبارکا صلی الله علیه وسلم قتلکم آیا قتلکم بعدا قالها پس د دې چې د کلمات اسلمت لله ویلا فقال رسول الله مبارک علیه الصلاة والسلام ورته لا تقتله بقتلوا فقال يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انه قطع احدى يدي ودخل کټکړي یو د دوله سره زما ثم قال ذلك بعد ما قطعها او دغه کلمه بیا ویل یا وی پس دا غینا چې کټ کی زمالاس دا خو د ځان د مشکول په خاطر وی وګوره حدیث شریف باندې چې ان نحكم بالظواهر ونكل سرائرهم الى الله عز وجل موږ په سره په ظاهر باندې کوو باطن په خلکو باندې تعالی تفرید کته چې د ځان د مشکول لپاره وی د چا پس د فیصله وکاو بس چې هغه په ظاهر وو چې اسلمت لله بس قبل وینا مبارک علیہ الصلوۃ والسلام ورته ویل لا تقتله بقتلوا دلته دو تشبیه دي یو تشبیه په اسمت د دب کې دا بل تشبیه په عبادت د دب کې دا فإن قتلته قد بلغ كلمه بغنا ربابا فقتل كوبلرا فإنه بمنزلتك قبل تقتلا چتاوی قتل کړی دی ستا کومه منزله ده پاک مؤمنه کړي ډیر لوی سړی وینه دغه ده معصومه ده دا تشبیه په اسمت د دب کې ده چتاوی قتل کړی دی ته معصوم دمی یو قتل وکړو دغه مرتبه ته ورسیږي ورسېدلی وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال او تمر دغه منزله شي چې د کلمې د ویلو د مخکې د پکم منزله چې مباح ده ولکه په نشوي چې کلمه ویله او تا قتل کو د دې مفروض الدم او تا غلط جرم وکړ مخکې د دې د تا قتل کړو ته په دغه مرتبه فرض وکړ اوس په دې شو او بیا سه او دې ستاسو په منزله شو دا ته د په منزله شو په هغه منزله شو چې د دې کلمې په ویلو د مخکې د پکم منزله مباح ده ته مباح ده ته مسلمان قتل هغه کلمه نه تا قتل مسؤول محفوظ الدم قتل بتاخذ مباح الدم زوايا. وبه قال حدثني يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن علية قال حدثنا سليمان التيمي قال حدثنا انس رضي الله عنه اجمعين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر من ينظر ما صنع ابو جهل. ده مخكم تاسويه له
مبارک علیہ السلام ویل پورز د بدر چې مخکې ویله به صرف قرت او برکت لپاره به ورشل. من ينظر ما صنع ابو جهل فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابن عفر حتى برد فقال انت ابا جهل قال ابن علية قال سليمان هكذا قال انس. كثير وګڼه چې دا دوه ورته ویلو چې انت ابو جهل، ما ویلو چې هغه د دې تحقیق لپاره ویلي قصدن عمدن داسې ویلو ګینه ابا جهل پکار دی. وای هكذا قالها انس قال انت ابا جهل قال وقد فوق وقال هل فوق رجل قتلتموه قال سليمان او قال قتله قومه قال وقال ابو مجلز قال ابو جهل فلو غير اكار قتلني. کاش کې د زمیدار د زراع د بچو نه غیر بل چا قتل کړي وي. دغه وخت کې دې رزیل د کبر خبرې کولې وای. وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله قال حدثني ابن عباس عن عمر لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قلت له کله چې وفات کړي شو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ما اول صدیق اکبر سے طلق بنا من نبوزا الى اخواننا خپل روریانو ته من الانصار الانصار فلقينا منهم رجلان یمون چلاړو ملاقات مو په انصار کې د دوه کسانو سره صالحان جدوان نیکانو د نیکانو ملاقات ته صحابه تل خان حواله د سره وباسي. شهیدان بدر د مناسبت د ترجمه سره دوه بدر کې حاضر شيو. فحدثت عروة بن الزبير وقال هو عويم بن ساعدة ومعن بن عدي. ادوار د مبارکان عويم بن ساعدة والمعن بن عدي ادوار شهیدان بدر. وبه قال حدثني اسحاق بن ابراهيم سمع محمد بن فضيل عن اسماعيل عن قيس كان عطاء البدريين 5000 وقال عمر لأفضلنهم على من بعدهم. وبه قال حدثني اسحاق وظيفه د بدريانو کې زراوا حضرت عمر رضی الله عنه ورته بیا فرمایل چې لأفضلنهم على من بعدهم. زبد بدريانو ته په ورستو خلکو باندې زیادت په عطا کې ورکوم، بدیل تفصیل ورکوم. سلورم لیکلي دي على غيرهم في زيادة العطاء. وفي حديث مالك بن أوس المبارك رازي أنه أعطى المهاجرين 5000 أو أنصارته سلور زر وركول. أبيا فضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. بيا كم مبارك ببيانه فأعطى كل واحدة 12,000 غيت 12,000 وركول. لأن الرزولان شاعر الشيخين المبارك سبو شتم كان د فدق دا غزمه بارک یو یا د نور چې رسول الله مبارک نسبات دي دا ګری دا فاطمه رضی الله عنها میراث کې رسیږي او دا ته شیخانو اشاره کړو. تاسو ته مسلم شریف کې د پوره کیسه او روایت براشي چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته کله دا وفدونه راغله، اهل بیت ورته راغله، عباس بن علي صاحب راغله، د حضرت عمر صاحب سره کیسه بخاری کې پاتې راشي. او بیا صدیق اکبر صاحب ورته وایي چې زه چې د رسول الله مبارک د خپلوانو سره ښېګڼه وکړم او هغې سره خپلواني وپالم، د خپلو خپلوانو نه راته د دغه خپلوان ډېر ګران دي. د شیعهګان خبیثان دغې طرف ته ګوري. او بیا هغه د وظیفې نه او د خرچې نه انکار نه دی کړی چې په کومه طریقه دوی د تقسیم رسول الله مبارک کړی، ستاسو خرچې، ستاسو تعظیم، ستاسو ضروريات هغه نه پوره کېږي. خدا میراث نه دی. صحابه په ګواهان کړه چې ګوره رسول الله مبارک ویلو چې ما ترکناه فهو صدقه، من چې څه پرېښو دا به صدقه وي، لا نرسو ولا نورسو. دا حدیث ورته وویل. شیعهګانو دغه بې ځایه اعتراضونه دي رذیلان، هغې د شیخانو سخت مخالف دي. خدای دې ورته سزا ورکړي. زه وایم. وبه قال حدثني اسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن محمد بن جبير عن ابيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقرا في المغرب بالتور وذلك ما خیر ذکر لستو توري لفقهاء هو چې قصار مفصل بللی کړي او دا غتور خدا غډیرو په صورت دي. نو شارحین غالي کې چې دغه خدا را نه چې مکمل لستلې دي. پنځم ور باندې سبا سم کړي دي. فإن قلت تقدم في الجهاد في باب فداء المشركين حين سمي قراءته في المغرب بالتور كان كافر. دا سړی کافر خدا بل جزیه چیړي. اعدام جایز دي که سړی پکې مکمل ولولي، دا جایز دي. افضل دا دی چې کسان مفصل پکې ولولي. که مکتوبیان د شوقیانو احیانا د یو ځل پکې ولوستو نو څه خبر نشته.
ولکه قولي حدیث ته وګوره دا به ته فعلي پیش کړې چې هغه د اول استاد هغه د فعل حکایت ته کې قولي خو دا دی چې کله ستاسو یو کس چاته جمع ورکوي فلیخفف لمس دې سپک کړي فإن فیهم الضعیف والسقیم والمریض وذا الحاجة كما قال او قول ترجیح په فعل باندې حاصله زوال وذلك اول ما وقر الايمان في قلبي وعن الزهري عن محمد او دغه چې دغه د سورۃ تور تلاوت ما وره دا اول هغه شی چې دې ثابت کو ایمان زما په زړه کې مضبوطی کو اول دا شی چې بیا رسول الله مبارک دا پاک شیرین خلې او د پاک زبانی او د رحمت اوازي او هغه د سکوې قران کریم د څنګه ایمان زړه ته ورته کیږي وعن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في أسرى بدر لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلم في هؤلاء بدیانو د بدر بارک رسول الله مبارک وویل چې کچر په مطعم بن عدي ژوندی وي او د دې مردارانو بارک ما سره خبرې کړې وي د دې ویل شنو بارک دا د بدیانو بارک ولا ترکتهم له ما بداغه په خپل د ټول بدیان ورته خوشي کړې وي دا ولې ځکه چې محبوب صلی الله علیه وسلم کله د طائف نه واپس شو نو اهل مکه ظالمانو د مبارک په مکه معظمه کې د اوسېدو اجازه نه ورکوله د بیا مطلب ابن عدي راپاسېدو او اعلان یې وکړو او خپل څلور زامن مسلح د بیت الله شریف په څلور واړو ارکانو باندې ودرول او د نبی علیہ السلام حمایت یې وکړو او بله دا چې شعب ابي طالب چې کوم شعب ابي طالب کې هغه 3 کاله پیغمبر علیه السلام د ورونو منځ کې محاصره و خرید و فروخت و نکاح و کلام و سلام دا هر څه په قریشو بند کړي وو معاهدې کړې وې د بیت الله شریف په چوکاټ کې زړنده کړې وه نو د هغه معاهدې د قریشو د ختمولو باعث دا مطلب بن جبیر دا عدی مطلب بن عدی دی د په کې غټ لاس او معاهده ته ورختم وکړه ذکر رسول الله مبارک وو چې کله ژوند دی او ما سره د دې لکدا د دې مردارانو مبارک خبرې کړې وي جرګه کې راغلې وي دا په مخ باندې ټول خوشي کول ذکر رسول الله مبارک دو غیر غیرته احسان فراموش نو چې څو سره کړی داخله ورسره بیا په دنیا کې پوره کول زوای متى أمكن ترشمة كيلو وقال ليس عن يحيى عن سعيد بن المسيب وقاتل الفتنة الأولى يعني مقتل عثمان فلم تبق من أصحاب هذا التاريخ غرض د ذکر د تعلیق دا دغه فهمیږي له قول چې فلم تبق من اصحاب بدر احد دغه ځینې سکیږي غرض فهمیږي او د دې تعلیق د سبب اوله حصہ اوله هغه د مذکوره زوایا فلم تبق من أصحاب بدر أحد ثم وقعت الفتنة الثانية يعني الحرة فلم تبق من أصحاب الحديبية أحد ثم وقعت الثالثة وقعت الفتنة الأولى رمضان فتنة چې کله واقع شو یعنی مقتل د عثمان هغې ته اشاره ده دا فتنه وه چا قتل شو د فلم تبقي دې فتنې پرې نه ښودل د دې نه بعد چې کوم بدري صحابه کرامو یو کس هم هغې پرې نه ښودو وفات کېدل په نمبر په خپل وفات یادوي دغه نه پس بدري صحابه باندې وفات لاندې باندې راغی ابتدا د مقتل عثمان رضی الله تعالی عنہ هو ټول بدري صحابه کرام یوړل وفات شو ثم وقعت الفتنة الثانية او بیا چې کله دویمه فتنه راغله او چې هغه وقعه د حرې وه چې د هغې تفصیل کتاب الفتن کې به تا ته راشي انشاءالله الرحمن او دلته اومه کې ورته اشارې کړي دي چې حره دا په فتحې مهملي و شدت درا سره عبارت دی د غربي ذات حجارت سود چې خاوند د تورو کاڼو وي کنکر پکې پرتې باجري علامه طیبي وایي علي کاریم وایي چې هغه نقل کې د نهایي ده چې حره هذه ارض
دا د هرې د ځمکه دا په ظاهر د مدینې منورې کې و دلته به تور تور کاڼي خړي پراته او دا واقعه مشهوره ده په اسلام کې په زمانه د یزید بن معاویه کې به راغلې وه معاویه صاحب د خدای راضي شي رضی الله عنه او یزید سپی چې دی علیه ما یستحقه دا ډېر پلیت سړی نو لمن ذهب المدینه چې کله دې حمله ته مدینې منورې باندې یسکره د ده لښکر د شام د خلکو نه الذین هغه څنګه دی بیا ندبهم چې ده تیار کړي دعوت یې ورته ورکړی دپاره د جنګ د اهل مدینه و چې مدینه کې صحابه کرام متابعین وو او بیا دې رزیل په دغه لښکر باندې امیر ګرځولی و مسلم ابن عقبی مري دا د ذوالحجې میاشت شوه او 63 سنه وه او هر کې تعداد د عسکر د یزیدیانو 27000 و 12000 په دې کې شهسواران 15000 په دې کې پیاده او تعداد د شهداو تقریبا 700 شهدا په دې کې شوي په 100 مهاجر او 100 سوار او د هر یو تفصیل داسې کتاب الفتن کې روان دی او که چا ورکې نه فتح الرب ویلې په هغې کې هم شته او که چا د شیخ عبدالحق صاحب دا کتاب کتلی تاریخ مدینه په نوم باندې بلاویږي اردو کې ترجمه شوی دی اوس ما سره اردو والا هم شته او عربي هم شته جذب القلوب الى دیار المحبوب دې کتاب کې د هغې دا واقعه تفصیلي ذکر ده وفا د سمهودیم ذکر کړې ده چې په ایام الحرا کې 3 ورځې په مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم کې اذان وکړل شوی او سعید بن مسیب دو په روضة الرسول صلی الله علیه وسلم کې پناه اخیستې وه هغه به اذان وخت به چې راغی نو ما ته به څه پته وه چې د لمونځ ټیم دی خو یو حمحمه یو اواز چې سړی ورباندې پوهېږي نه و اواز د سړي راوځي نو د روضې مبارک کې به یو حمحمه راوتله زه به پوه شوم چې دا رسول الله مبارک قبر کې اذان او اقامت اوس لمونځ کوي نو زه به ودرېدم د روضې سره خوا کې به لمونځ کولو د سوونو زنانو حملونه دې ظالمانو ضایع کړي د سوونو جنکو بکارتونه دې ظالمانو د عسکر د یزید په عمر د یزید دا خراب کړي او اوس هم خلک راپاڅي و هلته څه وایي سیدنا یزید امیر المؤمنین او بیا په دې مرداره خوله ورسره وایي چې رحمه الله رضی الله عنه نو دا یزیدیان دي دا اهل بیتو دشمنان دي دا خوارج دي دا بیدین او ګستاخان دي یزید دا یو پلیت سړی د پنجاب یو بریلوي عالم په نوم د مفتي محمد شفیع کاڼوي باندې چې د کوکب نوراني پلار دی هغه په یو رسالو کتاب لیکلی دی امام پاک یزید پلید او په هغې کې د بلې ملیانو د دې پوره ډله جوابونه په تاریخي شکل کې په سندونو سره ذکر کړي چې دوی وایي چې نبي علیه صلات وسلام وایي چې اول هغه لښکر چې هغه د قسطنطین او د فلاني جنګ کې به غزوا وکړي هغه مغفور لهم دی هغې کې یزید و نو په نس د حدیث هغه ته خو مغفور له دی هغه ته بخښنه شوې ده او تاسو د حدیث نه خبر نه یو خبر ورپسې کوئ یا به دا د بخاري کې به راشي د هغه په کتاب کې کمال کړی دی او وایي چې هغه د غزوې په تاریخ چیړي حوالې ورکوي فلان لیکلي چې دې غزوې ته معاویه رضی الله عنه د په زور لېږلی و دا ناولې تلو بل چې لاره و د جنکو شوګي دا په لاره پاتې شوی عربیتوبونو ته پاتې شوی ته به اول په دې غزوه کې شرکت ثابت کړه مغفور له حدیث مسلم دی خو ته خو شرکت او حضور په دې ثابت کړه برشه که نه ته شرکت ثابت کړه امت سکوت وکړو په خبره باندې پوه شو یوسفی صحابي یو مشهور مولا دی په دې یو ځای کې موږ سره یو مدرس و د هغه والده وفات شوه نو هلته موږ جنازې ته لاړو هغه ذهن نوم مې د ذهن نه ووتو نو هلته دغه مولا صاحب هم راغلی ما سره بعض یاران هم 12 طالبان وو دا سړی زموږ مدرس و د کال په منځ کې والده وفات شوه سهار ټیم و بس غریب داسې و چې ډېر سخت زور یې ورته ورګوره پرېوته لومړېدو چغې والې بیا زه ورسره لاړم هغه ځای کې تر اول نه تر اخره ورسره ایسار دغه مولا صاحب هم راغله خو جنازې ته لږ ګنټه نیمه وه او داسې د هغې د علاقه چې وه
نو شمشتو ورته وي هلته دا دغه دیرو دا میدانونه دي آبادي لږ او جنازې هم داسې په لوړه یو موړه په دغه ځای کې جنازه وه عظیم خو د سیل ځای نه موږ ناست وو نو دغه ملا صاحب راغلو نو چې راغلو دا څادرې د ښې اوږې لاندې رامنډلې او په دې ګسې یې اچولې وو ډېر داسې په دغه کې راخوشو کبر انداز چې راغلو سره ملو شو نو چې ملو شو نو بیا سره خبرې شوې نو بیا ما ته د پوښتنه وکړه چې ما ستاسو په حواله ولیدلي چې تاسو د یزید متعلق څه د هغه د برعاتو او د هغه په منقبت کې څه کلمات تاسو ویلي دي نظر داسې لرئ د هغه دغه حدیث شریف وویلو چې ما ورته وویل چې دا په ماویه صاحب په زور استولی و دی بیا په لاره کې سر شوی دی او دا بس بیا مولانا صاحب چپ پاتې شو بل جواب ورسره نه نو دا خوشبین دي ښه خوشبیني وکړه خو چېرته په ښو خلکو باندې وکړه که نه ښه ګمان په ښو خلکو باندې وکړه ته محلمیاتو په دومره عظیم دشمن د یزید غوندې چې هغه په تواتر سره د هغه فسق ثابت دی دغه عظیم فاسق او ګستاخ او بلباز او شرابي و چې چرګانو سپي به جنګول او د هغه پلیت سړي ته راپاڅو ته د هغه دفاع کې نو دا څه شی شو ثم وقعت الثالثة فلم ترتفع وللناس طباخ او بیا چې کله درېمه فتنه واقع شو هاي دا دویمه چې کله واقع شو د حرانو د اصحاب د حدیبیې دې نه پس ټول هغه وفات کېدل هغه یې ټول یوړل او درېمه چې واقع شوه اته مې لیکلي دي چې دا فتنه د ازارقه وه په عراق کې او چا لیکلي چې دا فتنه د ابي حمزه خارجي و مدینه منوره کې په خلافت د مروان ابن محمد ابن مروان ابن حکم په 130 سال کې دا فتنه راغلې وه او چا لیکلي چې دا د حجاج ابن یوسف رزیل هغه فتنه وه چې هغه مشهور صحابي عبدالله ابن زبیر صاحب قتل کړ او خانقاوې ورانه کړه ورسره دوی جوړه کړه او د حدیب یې بهر کړه دا دغه فتنه وه دغه نه پس لاندې باندې صحابه کرام وفات کېدل یو پاتې نه شو فلم ترتفع دا فتنه اوچته نه شوه وللناس طباع چې خلکو کې قوت او عقل پاتې معنا دا چې هغه با قوت او با عقل خلک صحابه کرام چې هغه ورکې یو پاتې نه دا اوچتېدا ټول صحابې وړي صحابه کرام ټول وفات شوي یو د درېمې فتنې نه پس صحابه کرام ټول خطا وفات شو وبه قال حدثنا الحجاج بن منهل قال حدثنا عبد الله بن عمر النميري قال حدثنا يونس بن يزيد قال سمعت زهرية قال سمعت عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبد الله بن عبد الله عن حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كل حدثني طائفة من الحديث قال ما حديث یو ټکړه نقل کړو د فاطمه بیبي راته ویل د عائشة رضی الله عنها فقلت ترى روان دا مته ترشي په حدیث د افق تفصیلی چې ضرب الحجاب نو شوی نو زنانه په هر د عادت د دغه دستور د دغه علاقې د خلکو دا چې د دې کلف او بیت الخلاګانې د ټټۍ نوې په هر د زنانه تللی اوس هم بعضې بانډو کې د باجوړو د ځینو نور علاقو کې د هغې د زنانه باترومونو دا شی نشته دا خو د پېښور د خلکو دي د پېښور ښځې هسې دا شکره دي د هغې زنانه د بدرو نوسو هم وروړي ګډم سره یې خشاکونه مروړي بلا سخت تېرې او دې ته کور کې توړه ودرول چې هغه پخې هغې ته ملا ماتې داسې راتلې ورته د خشاک وروړې او دغه دې کولې غواګانې دې که نه د دا نیازبینې به زموږ ستاسو دا ښځې خاصه شو وایه كل حدثني طائفة من دا وایي چې زه راغم زمم ومن مستحم ومن مستحمور فعصرت ثم مستح في مرتها فصادر کې واغې خپل خطل تندکې والو چې تندکې والو فقال تعس المستح هغه خور شو حالات دي زوی ته خیری نو ما ورته چې به سم نه خلتي تسبيح رجل شاهد بدر د مناسبت د باب دي ذکر نو ته هغه سره ته خیری کمزل کې شاهد بدر کې حاضری کړو یوازې دا ته چې بشه ته څه خبرې
تا باندې خلکو تهمت لګولې په هغې کې زما دا زوی بله وستې دی پکې منډې والي دي نو ما به ستاسو ازار خو لږي دا تندک نه والو نو زما زوی به داسې داسې چې هغه پکې دې کیسه اخیسته ده نو تندک یې وخورو خو خلکو خو ازار لږي نو هغه ازار ما نه وځي دی به داسې داسې شي زه چې کور ته راغلم نو زه تبې ونیوم چې داسې خبره هم نه نو ما پسې په هر دومره کیسې شروع دي دا حدیث بتا د تفصیلی بل موضوع کې راځي دلته فقط دې لپاره وړي چې دې قد شهد بدرا واه وبه قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح بن سليمان عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال هذا مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر هذه مغازي رسول الله مبارك فذكر حديث ذكر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلقيهم هل وجدتم ما يلقيهم الكافرين چې کله گزارول قلیب بدر ته نه راکړه په خبره باندې پیږي لسبي لیکلي دي القاء دی دا اصیلی او دا بیزر دا بالوقت دا حموی دا چاغی نقل کئی لالتا یلقیهم راغلی دی یلقی فتح دا لام کسر دا قاف مشدد ملاقات کول ملاویدو دی سرا او یا چې لړا کول یا غکت دیتا نو ورته ویل چې هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا قال موسى قال نافع قال عبد الله قال ناس من اصحابه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم دا مخکې تاسو ویلو چې دا حضرت عمر رضی الله عنه تنادي همزه استفهام مقدره ده اتنادي ناسا امواتا آیتا وزونه کې خلکو د چمړي دي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنتم بأسماء المقبول منهما تصوير غريدون كري دا غسن جزي وائر مدينة نطول أغا چه حاضر شو بدر تا دا قريشنا دا أغا چانا چه أغيطا مقرر شو وغا تا قريسة بازا دا يوتي سريو أحد وسمانون رجولا وكان عروة بن الزبير يقول قال زبير پلار بمي چه قسمت صحبانهم تقسیم کړي شوی حصے به فکانو بیعتا والله اعلم دا سلوي پوښوي د موسی بن عقبه روایت د فهمي چې دا یو اتي اشخاص انا زبير سب روایت د فهمي چې دا سل اشخاص ظاهرا متعارض لازم خبره باندې پیږي د بیا شرعیت د دفع د تعارض لپاره په دې موضوع کې مختلف توجیهات کوي یو دا کوي چې دا زبیر سره اشتباه واقع شوی و دا غزه کسل باندې کول کړی دی دا کول په بیا باندې دا نشید من اشتباه نشأت او وقعت لزبیر او دویمه معنا چې دا کوم چې راوي دی ان زبیر د اشتباه غته واقع شوی ده او درېمه توجیه ده چې کل مهاجرین قریش دا چورسیو خو بیا دې سره چې کوم دی درې اصول او دوه حصے د هر یو اصل نو دا ټول نوې حصے جوړیږي چورسیو د مهاجرینو شوي او شپږ د اصولو درې اصول وکړه چې دوه حصے د غیش ورسېدلې نو چورسیو چې دا سو جوړیږي نوې جوړیږي او لس کسان هغه چې هغوی جنګ کې خو شرکت نه کوي په نبي رسول الله هغوی ته حصې مقرر کړې وي ټولې څو شوي دا سل شوي د سلو په دغه اعتبار ویلې زوايا شامل فبه قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام عن معمر عن هشام بن عروه عن ابيه عن الزبير رضي الله عنه اجمعين قال ضربت يوم بدر للمهاجرين ب100 سهم هغوی ته سل حصې دغه شو مقرر شو وجه ما لم بیان کړي باب تسمية من سمي من أهل بدر في الجامع فدې باب کې امام بخاري رحمۃ اللہ علیہ دا حضرات او اصحاب ذکر کړی دي چې د چا شرکت تصریح په بخاری شریف کې راغلی ده هغه ذکر کړی دا نه چې ټول ذکر کړی دلته ټول اهل بدر او اصحاب ذکر کول مقصود نه دي بلکې یو چا تصریح په څنګه هغه په جامع کې راغلی ده چې په هر ذکر ذکر کړي اټول دلته راجمع کړی 47 کسان هغه جوړیږي مبارکات او هغه ذکر کړی دی په ترتیب د حروف تهجی چې چا ولا کې اول
حمزه راتلو الف هغه ذکر کړي بیا با بیا تا بیا سا او کجب واخا ولا نو بیا دال ولا بیا زال رازا او کسین شین ولا نو بیا سواد ولا په دغه ترتیب ذکر کړي ورسېدل بس دا 47 ساوي ذکر کا اعلان بد تر ورسو بیا ځي. باب تسمية من سمي من أهل بدر في الجامع النبي محمد بن عبد الله الهاشمي صلى الله عليه وسلم. سورة استنابي ذكر كي النبي محمد بن عبد الله الهاشمي صلى الله عليه وسلم يودا مبارك. أياس بن البكير، بلال بن رياح مولى أبي بكر القرشي، وحمزة بن عبد المطلب الهاشمي، وحاتب بن أبي أبلتع حليف لقريش، أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة القرشي حارثة بن الربيع الأنصاري قتل يوم بدر وهو حارثة بن سراقة. وكان في النظارة خبيب بن عدي الأنصاري، خنيس بن حذافة السهمي، رفاعة بن رافع الأنصاري، رفاعة بن عبد المنذر، أبو لبابة الأنصاري، زبير بن العوام القرشي، زبير بن سهل، أبو طلحة الأنصاري، أبو زيد الأنصاري، سعد بن مالك الزهري، سعد بن خالد القرشي، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل القرشي، سهل بن حنيف الأنصاري، زهر بن رافع الأنصاري، وأخوه عبد الله بن عثمان أبو بكر الصديق القرشي، عبد الله بن مسعود الهذلي، عبد الرحمن بن عوف الزهري، وبيلة بن الحارث القرشي، عبادة بن صامت الأنصاري، وعمر بن الخطاب العدوي. هل يولد لكل قتال سوچ کوي مر في صفة فلان مر ذكره في صفة فلان چې په دې جامع کې چر په دغه ذکر راغلی دلته ټول یو ذکر کړی دی. وای عمر بن الخطاب العدوي وعثمان بن عفان القرشي خلفه النبي صلى الله عليه وسلم على رسول الله مبارک رست پرخ خپل لور باندې ورته حصہ ټاکلی و وضرب له بسهمه. وای علي بن ابي طالب الهاشمي، عمرو بن عوف حليف بني عامر بن لؤي، عقبة بن عمرو الانصاري، عامر بن ربيعة العنزي، عاصم بن ثابت الانصاري، عويم بن سعيد الانصاري، عباد بن مالك الانصاري، قدامة بن مزعون، قتادة بن نعمان الانصاري، معاذ بن عمرو بن الجموح، معوذ بن عفراء، واخوه مالك بن ربيعة، ابو اسيد الانصاري، ومرارة بن ربيع الانصاري، ومعن بن العدي الانصاري، مصطح بن اثاثة ابن عباد بن المطلب بن عبد مناف، مقداد بن عمرو الكندي، خليف بني زهرة، هلال بن أمية الأنصاري رضي الله عنه.